دا نوي بوس چې دی نه عموما د غوا چې دې ته ډریپ لګېدلی هم دی په دې باندې دا نوي بوس خوړلی دي په دې نوي بوس کې که تاسو وګورئ دا یو نمونه ورکوټي څیز نه دا داسې پړق غوندې وي دا چلکا په دې کې د اکزیلیټ او د سیلولوز مقدار ډېر زیات شوی وي دا هغه دواړه څیزونه دي چې دا ازمیږي نه چې دا تازه وي دا بوسه نو دا پکې ډېر زیات وي تر څو چې دا بند شي دا زاړه شي د دې دا اوټر لیر نه دا څیزونه کم شي نو دا بیا ورکولی شي څاروونه بهر کې که تاسو نه داسې غلطي وشي نو فورا ورته بایو ییسټ ورکوئ دغه شانتې ورته سوډه ورکوئ چې د دې په دې هاضمه کې او د دې په دې لاسونه نظام چې دی دې کې فایده ورکوي د اکزیلیټ او د سیلولوز نقصان دومره دی چې هغه دننه کم معده د دې موټیلیټي هم کموي او د دې د اوټر لیر چې دی دونه سخت چې دا ازمیږي هم نه بدهضمي راولي او اکثر پکې کله کله څاروی مکمل آف فیډ شي مکمل لکه دا څاروی چې دی خوړلي ده او نن دویمه ورشوارو شو چې د خوراک نه دی کړی اوس زما ملګري ډاکټر نثار صاحب او ډاکټر حامد صاحب به ورځي دې ته به انټیوبیشن کوي ځکه چې د دې په دې معده کې یعنی د دې په دې لرې کې دا کم سیس پروت دی دا به رښته غواړي په هر صورت چې وي که نه دا چې هلته څومره ټایم تېروي دونه نقصان جوړوي ګوره بوس ورکول چې دي که نه دا ښه څیز دی یو بلک پیدا کوي په خېټه کې په دې سره مړښ راځي خو بعضې وخت کې زمونږ دا خلک ډېر زیات بوس ورکي په دې کې پروټین هم ډېر زیات کم وي او کله کله دونه بوس ورکي او خاص کر نوی بوس چې دا بدهضمي راولي امپیکشن جوړ کړي په خېټه کې لرې چیز ورته وایي مونږ دا مکمل ودرئ د دې حرکت ودرئ نو دا بیا نه خوراک کوي نورو او نه غشته ایستی شي د دې واحد دا طریقه ده چې دا به مونږ په سر وباسو په پایپ په ذریعه باندې صحیح ده دا ګوره ایکسپرټیز غواړي ګوره داسې نه ده چې تاسو پایپ پر دننه کو بس تاسو وایئ چې دا سیز به په خپله باندې راوځي او یا تاسو وایئ چې دا پایپ زه دننه کوم دا به خامخا لرې ته لاړ شي نه ګوره نقصان به جوړ کړي اوس د دې انټیوبیشن نه پس او دا کم ګن چې دننه و دا موږ راویستو دا به هم پوره نه روباسئ دا به 1/3 روباسئ کنې هایپوولیمیک شاک په وکړئ هایپوولیمیک شاک دې ته وایي یاره چې تاسو کم اوبه دي کم خوراک دی هغه دې په یکدم راویستو د څاروي نه نو دا به مکمل دې ته به کارډیک اریسټ وشي په دې کې به د اوبو مقدار کم شي ګردې به فیل شي به دې ته مونږ رینګر لیکټیټ هم کوو ځکه چې دې کې الکټریک اسیډوسیس هم شوی دی یعنی د پوټاشیم لیول پکې کم شوی دی په دې وجه به مونږ دې ته وڅه کوو رینګر لیکټیټ پکوو اخره کې تاسو ګورئ څاروي ته ماشاءالله مطلب دا دغه 2 غنټو پروسس نه ما تاسو ته ایکسپرټیز ضروری دی نثار صاحب او حامد صاحب زما سره یو ځای پریکټس کوي ډېر تکړه لکان دي د دې په موجودګۍ کې دا پروسس وشو صحیح ده زه ورته هم ولاړم او دوی هم دا کار وکړو او الحمدلله بالکل خوراک شروع کړو